من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم. زما قابل قدر مسلمانانو تقریباً 13 جمعہ کے ہم او دینا مخ کی سکمہ جمعہ وا مغو دو جمعوں کی دا اجتماعی سکم جوان دے مغو سمر ہم ادابو مغو تذکرہ ما وکڑا نن بہم اغا موضوع سکم تسلسل دا مغو متعلق خبر کو اجتماعی جوان سمنگ تیرو پا معاشرے کے دیکھ چا آداب دی مخ کی ہم ذکر شو او نن بہم آداب اور حقوق تذکراب کی ورجی داغا دا اجتماعی سکم جون سکم آداب دی معاشرے سکم آداب دی منگ ہم داغا کوشش کو سو داغا تاسو وړاندې مونږ ذکر کو د پاره د دې څه کم از کم د 10% سلو کې خو 10% عمل وکي نو بیا هم مونږ د پاره چې شری دا بهتره خبره ده. نو معاشرتي سکم نظام دی مغاس ټکیږي نو خاص احکامات دي خاص حقوق دي نو مغاس په مسلمانانو کې راشي نو معاشرتی سکون جون دے مغا بخیر طریقے سرا پا امن و سکون سرا تیری. عزیزانو وہ ہفتونا دغا موضوع شروع دا مخ کے ہم دغا ذکر شوی دی او نن با ہم ذکر کہو دغا کے اولنے سکم آداب دی حقوق تا معاشرے کی سخو جون تیرا والغواڑے غدا غدا اس دا مسلمان ورور پا جنازے کی با شرکت کرے منگ سو اجتماعی جون تیرول غوارو پا معاشرے کے خو وقت تیرول غوارو کچر استا مسلمان ورور پا معاشرے کے وفات شو نو دا دی مسلمان ورور پا جنازے کی با چشے کوي شرکت کوي او د یو مسلمان ابل مسلمان ورور په جنازې کې شرکت کول دی هم ډیر زیات اجرونه او ډیر زیات اهمیت راغلی سړی ورنه خبر شي نو بیا سو څومره هم دغه فدیه نه کیږي نو هر مسلمان به کوشش کوي چې د دې په جنازې کې شرکت وکړي ډیر زیات اجرونه قرآن اور حدیث کی راغلي دي روایت کې راغلي دي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چھ ہم یو مسلمان ورور پا جنازے کے خاص اللہ رضا دو پرا شرکت وکڑو او جنازہ ہم وکڑا دغا شان تدفین ہم وکڑو سا مطلب تدفین سے څومره هم انتظامات دي
مغای هم خې طریقې سره مغای کې هم شرکت وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دې لپاره دوه قراتو ثواب حاصلېږي. مطلب دا غدي دوه قراتو ثواب حاصلولو لپاره دا چې کېږي واپس برځي. دا څه کور ته واپس کېږي نو دوه قراتو واپس دغه ثواب حاصل کړي نو بیا به هغه کور ته به چې کېږي راځي. یو قرات څومره دی؟ یو قرات روایت کې راغلی دی د دې تشریح کړي دا یو قرات د احد غر برابر دی. یو قرات نو د دوه قراتو تاسو ته ثواب ملويږي. دغه هغه چا دپاره دی څوک یو مسلمان په جنازې کې هم شرکت وکړي، دغه شان تدفین کې هم شریک شي، اخر کې دغه واپس راشي نو دې دپاره به دوه قراته ثواب ملويږي او یو قرات احد غر برابر دی. او کچیر یو مسلمان نگه شو صرف په جنازې کې شرکت وکړو، جنازه یې وکړه واپس کور ته راغلو نو دې دپاره به صرف یو قرات ثواب ورته ملويږي. یو قرات او یو قرات ما درته وویلو د احد غر برابر دی، دومره ثواب دې ته ملويږي. دا شان یو بل روایت کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک سے هم خاص الله رضا دپاره خاص الله رضا دپاره دغه زما مسلمان ورور دی او ما حق دې زه جنازې ته زه ورشم نو روایتو کې راغلی دی دغه کس جنت مستحق وګرځېدو. څومره زیات اجرونه راغلي دي. نن سبا کې تاسو په معاشرې کې سوچ وکړئ، معاشرې کې یو نظر ور باندې واچوئ. یو رسم ګرځېدلی دی، رسم جنازې کې شرکت کول یو قسم څه شی دی رواج ګرځېدلی دی، رسم ګرځېدلی دی. فلانکې کس زما جنازې کې شرکت وکړي نو زه به هم موږ به هم بیا د دې جنازې کې بیا شرکت کوو. که چېرې فلانکې کس دوا ته راغلو نو زه به هم ورته ورځم. د الله رضا دا ختم شوې ده. عزیزانو یو کس په جنازې کې شرکت هم کوي کم از کم ثواب خو وګټي که نه، هسې کوم اجرونه راغلي دي هغه خو ورته ملاو شي. دې د وجې نه عزیزانو څه کله تاسو جنازې ته ځئ شرکت کول غواړئ نو ستاسو نیت به خاص الله رضا دپاره. ما مسلمان ورور دی زه ځم الله رضا دپاره او ما باندې حق دی ځکه زه جنازې کې شرکت کوم. که دې نه هټ کر تا بل نیت وي یا زه ځکه ورځم موږ ځکه ورځو که سبا زمونږ کور کې هم فدګي وشوه نو زمونږ ته ورځي ته ورته بیا مخته مخته کېږي. هسې کوم کور کې فدګي شوي هغه ته مخته مخته کېږي څه ما وګوري زه جنازې کې ما شرکت کړی دی. ته به ورشې تکلیف به هم وکړې او عبس تا له کوم تکلیف دی هغه عبس شو. هېڅ قسم هم تا ته اجرونه هغه څه کوم ثوابونه دي هغه تا ته بیا نه میلاویږي. د دې وجې نه عزیزانو که چېرې مونږ جنازې کې شرکت کول غواړو نو مونږ به نیت صفا وي، خاص الله رضا دپاره به مونږ ځو او دې دپاره ځو چې قرآن او حدیث کې د جنازې شرکت کولو سره څه کوم ثوابونه مونږ ته راغلي دي الله جل جلاله هغه شان نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي هغه ثوابونه مونږ ته هم شي حاصل شي. عزیزانو مسلمانانو دا خبره خو مونږ ته معلومه دی چې یو مسلمان بیا نیک کاس وي، عالم وي، تقوادار وي، هغه په جنازې کې څوک چې هم شرکت کوي نو د دې بخښنو ذریعه یې هم ګرځېږي، بخشش ذریعه یې هم ګرځېږي. تاسو ګورئ کوم څه نیک کاس وفات شي، تقوادار کاس وفات شي، هر یو کاس کوشش کوي چې زه د دې جنازې کې څه شی وکړم شرکت وکړم. عام طور پکار دی هر یو جنازې کې شرکت کول پکار دی. بیا چې کوم خاص کاس وفات شي بیا دغه معاشرې کې هر یو کاس کوشش کوي چې زه د دې جنازې کې شرکت وکړم. دې اجرونه هم راغلي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
یو مؤمن بنده مرګ نه پس اوله تحفه دا هغه دی چې په دې جنازې کې چا شرکت کړی وي نو هغه ټول مسلمانانو ته الله جل جلاله ګناهونه معاف کړي بخشش سره وګرځي. د دې ثبوت لپاره زه تاسو ته یوه مختصره غني واقعه ذکر کوم. مخکې زمانو کې علماو لیکلي دي دغه واقعه کتابونو معتبر کتابونو دغه راغستې ده. علماو لیکلي دي چې په یو ځای کې یوه نیکه ښځه وفات شوه. نیکه ښځه او ډېره نیکه تقواداره ښځه وه هغه چې شوه هغه وفات شو. دې کې یو کفنچور و څه خلکو نه د مړو نه به کفنونه چې کول پټولو. نو څه کله د دې نیکې ښځې تدفین وشو هر یو شیز وشو خلک لاړو او دغه قبر یوازې پاتې شو. دې کفنچور ویلو اوس به څه زه خلکو ته سوالونه کوم ځای په ځای به ګرځم ولې نه د کوم ښځه وفات شوي ده قبر هم تازه دی قبر به خلاص کړو او د کفن به ونه زه راخلم هغه کفن به خلاص کړم زما کار به وشي. او د دې کفنچور هم جنازې کې شرکت یې کړی و د دې ښځې. کله چې دغه قبر اعلان کړو او ښځې ته یې لاس کړو دا کفن یې راغستو एकदम دغه ښځه الله جل جلاله ورته ګویا کړه خبرې شروع کړې. ښځې ورته ویلو ډېره عجیبه خبره دی یو جنتي سړی جنتي ښځې نه دغه کفن وباسي او هغه چې کوم کس و کفنچور هغه ډېر حیران پاتې شو. ټیک ده ته خو ډېره بختوره ښځه وې ته خو جنتي د زه په کومو عمل باندې جنتي شوم زه خو ډېر بدبخته سړی یم خلکو داسې کوم مړي شوي دي دوی نه زه دا پټوم کفنونه پټوم نه. نو هغه کس ورته هغه ښځې ورته ویلو ستا ما په جنازې کې شرکت وکړو الله جل جلاله زه د خپلو نیکو اعمالو خپل فضل و کرم سره ما ته هم بخشش وکړو او دا یې هم ما ته وویلو چې په تا په جنازې کې چا هم شرکت کړی هغه ټولو ته ما بخښنه وکړه او تا هم زما په جنازې کې شرکت وکړو تا ته هم الله جل جلاله بخښنه وکړه بخشش ذریعه وګرځول. دې د وجه نه ته چې شی جنتي د دې واقعې نه موږ ته معلومیږي څوک څه هم نیک کاس وفات شي تقوادار کاس وفات شي نو په مغه جنازې کې څومره هم خلق دي مغه بخشش ذریعه ګرځي. عزتمند مسلمانانو موږ په معاشره کې خو وخت تیرو نو دا هم حق دی چې په مسلمانانو کې یو مسلمان وفات شي مغه په جنازې کې به موږ څه کوو شرکت کوو. د کې په معاشره کې حسن رضی دا خو یو حق شو. دویم حق دا هغه دی چې مسلمانانو دعوت قبل اول یو مسلمان تا ته دعوت درکړو اوس د دعوت دوه صورتونه دي یو صورت دا هغه دی چې ستا مدد پر راوغړي زما مدد وکړه دا به هم قبلوي مخکې جمعې کې د دې تفصیل تیر شو. دویم صورت دا هغه دی چې ستا میلمستیا کوي ستا اکرام کوي ستا ته وایي زما دعوت درته کړی دی دغه دعوت چې کړه قبول کړه ته به د مسلمان ورور دعوت هم قبلوي. دا هم په معاشره کې خو اجتماعي ژوند پر به دا هم بهترین حق دی ته د مسلمان ورور چې شی وکړي دعوت قبول کړي. دا نه وایي یاره زه خو ډېر غټ کس یم ما ته یو معمولي غني کس دعوت راکړی دی نه ورځم ورته دعوت یې ډېر کړو فورا ورته ورځه. نو دویم حق دغه شو چې موږ ته دغه پکار دي چې موږ د اجتماعي ژوند تېروو موږ به د بل مسلمان ورور دعوت چې شی کوو قبلوو. دې کې یوه مسله هم راووته دغه دی که چیرې په یو دعوت کې
یا ودوي یا بل پروګرام وي هغه کې ډول وهل شوی وي غانې بجانې وهل شوی وي تماشې راوختې وي آیا داسې قسم دعوت قبلول دغه څنګه دي جایز دي که جایز نه دي اوله خو دغه خبره یاد وساتئ چې په کومې محلې کې نیک خلق موجود وي کوم قوم کې علماء کرام موجود وي نیک خلق موجود وي جماعتونه آباد وي داسې قسم قوم کې داسې قسم محلې کې څه زورات تاسو ته تماشې راولي ګانې غږوي ډمان راولي شرم و حیا تا ته نه درځي زما سره به یو عالم دی وي مغا به مطالعه به کوي یا بل څه شی کوي یا دینه هټ کر بیماران به وي تا ته به تکلیف وي بیا خاص کر زمونږ دا قوم کې د دې کلي کې علماء کرام هم شته مدارس هم شته ټول نه غټه مدرسه دا هم شته کم سے کم د دې ته خو سړی سوچ وکړي چې دا غټه مدرسه دي زمونږ په قوم کې څنګه به زمونږ وده کې دغه تماشې به راولو ګانې بجانې به وغږو ځانو شرم پکار دی زمونږ ته احساس دغه پکار دی زمونږ به څنګه غږو کومو سترګو باندې به مونږ غږو دومره غټه مدرسه موجوده ده دې ته خلک نه ګوري خلک دې ته نه ګوري بس خپل نفس رغستی وي بهر حال نیک اول پکار دي دغه عزتمند مسلمانانو سوچ کول پکار دي ښې طریقې سره وده کول پکار دي ښه علما پکار دي ښه خلک معزز خلک راغوښتل پکار دي د یو وخت دوې ورځې به تېرې شي ټول عمر به یادېږي فلانکي کور وګوره ډمان راغوښتي وو تماشې راغوښتي وه نو دې نه ښه خبره نه دي ته ښه خوندور سنت مطابق هغه واده تېر کړي بهر حال هغه خبره مو دې باندې کوله چې کوم واده کې کوم پروګرام کې ډول سنگار وشي تماشې راغوښتلې آیا دې کې شرکت کول جایز دي که جایز دي دا خبره یاد وساتئ چې په جایز ناجایز دا په اصل حرمت باندې اصل مال حرمت باندې دا مدار دی اصل مال کچېرې دغه ناجایز وي نو د دې شرکت کول هم د دې ټکاله کول دا خوړل هم د څه دي ناجایز دي بهر حال اصل بذات خود دي کې خو څه قباحت نشته شرکت وکي خو بیا هم علماء ولیکلي دي داسې قسم محفلات داسې قسم اجتماعات داسې قسم پروګراماتو کې شرکت کول جایز ښه خبره نه دی تی وکي بیا خاص کر کوم خلق معزز خلق دي کوم جانا پہچانا کاس دي د هغو دپاره خو به طریقې اولا د دې کې شرکت کول پکار نه دي د کې شرکت وکړي اسې هم شرکت کول پکار نه دي بیا کوم معزز با سره خلق دي هغو دپاره دغه پکار نه دي چې داسې قسم محفلاتو کې شرکت وکړي بهر حال دویم حق دغه دی چې مسلمان ورور به دعوت قبلوي دویم حق دغه دی حقوقو کې اجتماعي ژوند موږ تېروو چې موږ به یو بل ته کنځلې نه کوو دا هم بهترین حق دی یو بل ته به موږ څه نه کوو کنځلې به نه کوو عزیزانو مسلمانانو دغه کنځلې کول دا د بدو خلکو کار دی کوم بد اخلاقه کار نه وي مغا به کنځلې کوي یو با اثر کس بهترین کاس اخلاق والا کاس مغا به هیڅ کله هم کنځلې نه کوي او د دې سخت وعید راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر مسلمان ورور ته کنځل کول بدینی ده گمراهی ده او مغا وجل دغه کفر ده ان ډیر نیچه حرکت ته دغه څوک کوي دا بل مسلمان ورور ته څه کوي کنځل کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشو یا رسول الله یو صحابي ورته راغلو یا رسول الله ما ته څه نصیحت وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو زما نصیحت دغه دی هیڅ چاته هم کنځلې مه کوه کنځلې چاته مه کوه دا ټول نه بهترین کار دی هیڅ چاته هم کنځلې مه کوه نو هغه صحابي په خپله باندې فرمایي چې د دې نصیحت نه بعد
ما که غلامو که آزادو حتی که زنورو ته هم ما کنځلې نه کړي ټول عمر با بیا هیڅ چاته هم کنځلې نه کړي هغه چې شی وو صحابه کرام دغه شان عزتمند مسلمانانو خپل والدینو ته مور او پلار ته هم کنځلې نه پکار دي تاسو په دغه معاشري کې دا خبره د ځوانانو نه بار بار ودلی کوم دغه دینه نه وي تا پلار دسې ستا مور دسې ستا خور دسې دا اصل کې ته د خپل پلار ته زړه کوي خپل مور ته زړه کوي خپل خور ته زړه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایلو څوک سے هم مور او پلار ته کنځلې کوي دا هم غټه ګناه ده صحابه کرام ته پوښتنه وکړه یا رسول الله آیا موږ په مور او پلار ته کنځل کوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایي او تاسو مور او پلار ته کنځلې کوئ په تفصیل دا غدي سو یو مسلمان نه شي ابل مسلمان ته کنځل د پلار وکي نو ابل ورته هم بیا پلار کنځلې کوي که یو مسلمان نه شي ابل مسلمان ته د مور کنځل وکي نو هغه مسلمان به تاسو بیا مور کنځل کوي بیا خور کنځل به درته کوي دا نشو نو ستاسو ابل پلار یادوي بد مستا پلار به هم بیا بد یي ولې خپل پلاران بد یادوي پلاران سره تاسو سره څومره یې ښه کړي دي دومره حد ته راوستي اوس ته د خپل پلار نام بدناموي ولې بدناموي د مور پلار کنځلې ورته ولې کوي عزیزانو کنځل کول دا ډېر بد شی دی معاشرې کې خاص کر بیا دغه ځوانان نه دي په دوکانونو کې به ناست وي یو بل ځای کې به ناست وي یو بل ته به بیا کنځلې کوي کنځلې پرېږدوه څښه الفاظ خولې نه روباسي دومره بدترین الفاظ وباسي چې زمونږ په خولې باندې راځي هم بیا سوچ وکړئ چې دغه الفاظ تاسو څنګه روباسئ یو معزز کاس یو اهمترین کاس به ولاړ وي هغه به سودا کوي یا به هغه به څه شی کوي څه کار به وي هغه په مخکې بیا داسې بدې ردې ویل دا خو ساره نه کول پکار دي معاشرې کې دغه شی ډېر زیات دی نو څومره هم زما ځوانان دي که داسې کې وي که بار ناست دي پکار دي دغه دی دا یو بل ته بدې ردې کنځلې دغه مه کوئ بد الفاظ خولې نه مه روباسئ دغه شان نن سبا کې خو داسې معاشره راغلې ده چې دا زمن بری راست مور پلار ته کنځلې کوي بری راست ولاړ به وي پلار به څه په څه باندې پوهېږي دا عمر اوس ختم شوی دی اوس زمونږ دا ور راغلی دی په څه پوهېږي نه ما ته خبرې کوي داسې بدبخت اولاد هم شته پلار ته به اندا چې شی کوي اندا خبرې کوي یاد وساتئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک چې هم خپل پلار ته کنځلې وکړي دغه کس لعین ده لعین لعنت په دې باندې وریږي او څوک چې هم مور ته کنځلې وکړي دې کس باندې الله جل جلاله لعنت دا لعنتي کس دی نزدان مسلمانانو موږ په معاشرې کې په پاتې کېږو عیاض بن حمار رضی الله تعالی عنه فرمایي سما یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ یا رسول الله ما خپل کام کې زما ته سړي کنځلې کوي حالان کې هغه کوم خلق دي مغانا مانا پر رتبه کې هم کام دي په عمر کې هم کام یا رسول الله آیا زه دغه ته کنځل کولی شم چې ما ورته کنځل وکړم بدلا نه اخیستلی شم نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر بهترین انداز کې ورته جواب اے زما صحابي سيجنن سے
دو مسلمانان په خپل منځ کې کنځلې کوي دغه شیطانان دي شیطانان په خپل منځ کې کنځلې کوي ردې بدې بوایي دروغ په خپل منځ کې یو بل باندې اړوي مسلمان کار خدا نشي کولی چې یو بل ته کنځلې وکړي مسلمان شان دغه نه دی چې یو بل ته څه وکړي کنځلې وکړي بلکې دغه د انسان په شکل کې دغه شیطانان دي څومره نبی علیه الصلاة والسلام څومره سخته خبره وکړه دغه شیطانان دي دغه مسلمانان نه دي نه انسانان دي دا عزتمنو مسلمانانو د کنځلو جواب کنځلو بال سره نه دي تا ته یو کس کنځلې زیړې وکړي او تو ورته هم څه شی وکړې کنځلې بلکې خاموش پاتې شه کنځل ورته مه کوه آرام سره پوه کړه تا ما ته کنځلې وکړې ولې وکړې که تا ورته کنځلې وکړې نو ستا او څه فرق شو بیا یو څه قسم هم فرق شو تا کنځلې وکړې هغه کنځلې وکړې څه سره فرق پات نه شو زما عزتمنو مسلمانانو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ناسته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره هم ناسته صحابه شاته پوره دکی یو بدون کسرا ہو فسق کسرا ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته کنځل شو کنځل ورته کوي ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموشتا کنځل ورته کوي ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموشتا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تبسم کوي په خندا شو وګوره یو طرف ته ابو بکر خاموشي ابل طرف ته اغا لعي کنځل کوي نو د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په خاموشي باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت خوشحال شو کله صدقه کس حد نه زیات تجاوز وکړ ډیر زیات کنځل شروع کړي دکی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د بعضو کنځلو جواب ورکړ اگرچه دغه اسلام کې شتا بدلا اغستلو اسلام کې شتا بیا هم با اثر شخصیت کوم غټ خلق دي مغود پر دغه پکار نه دي د کنځلو جواب کنځلو سره څکلا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د بعضو کنځلو جواب ورکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناراض شو एकदम مجلس لپاره نو څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې مبارک مجلس لپاره ته ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته احساس پیدا شو فورا متورغ یا رسول الله کله زه خاموش وم ته زما مجلس کې ناست وې د دې مجلس کې ناست وې او کله زما جوابونه شروع کړو یا تبارته یا رسول الله دې څه حکمت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل کله ست خاموش وي فرشتہ راغلوا تاسو را ناستوا هغه کستا جوابونه ورکول دستا په حق باندې ته خاموش وي فرشتي تا ستا په ساري هغه کستا جوابونه ورکول بیا سکړه تا جوابونه شروع کړو نو فرشتہ پاسه وخت شیطان او شیطان سره زما کې نستل ماته خوښ نشو څنګه زپاره عزتمنو مسلمانانو دیو کینا نن په دغه معلومه شو څوک سے هم کنځلې کوي ابل کاس خاموش پاتې شو مستاب په ساره فرشتہ تا جوابونه ابل کاس ته ورکړي دا خشنه ده کله ته هم کنځلې شروع کی شیطانان بیا راځي تو هم شیطان شو نه هم شیطان شو دې د وجه نه ځکه مسلمانانو موږ په معاشره کې خو وخت ورو اجتماعي ژوند ورو دا هم حق ته سمون دغه مسلمانان به یو بل ته کنځلې نه کوي یو بل ته کنځلې نه کوي نو بیا په معاشره کې حسن راشي
ودغه یڅو حقوق مخکې جملې کې هم دغه حقوق تذکرہ شوی و او بل جملې کې هم دغه حقوق تذکرہ شوی او دې جملې کې هم دغه حقوق تذکرہ شوی زموږ مطلب دا غدي چې په معاشره کې اصلاح راشي معاشره کې امن راشي معاشره کې دین راشي نو ځکه مسلمانانو دغه یڅو حقوق مغه تذکرہ شوی هغه انګورو کې یوه مدرسه ده هغه کې او ډېره غټه مدرسه ده مغه خپل کسان رستولي دي پاسه جماعتونو کې هم دي او دې جماعت کې هم رستولي دي نو څه هم صدقه خیرات وي هغه ښې طریقې سره ورته ورکړي جزاک الله خیرا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه